बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतुन का उरिदुन को अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम सुन उजरा के इस्तासु खिदमत के हाजिर यू और हमेशा लपारा ज़मून कोशिश दावी ची टाइम वर्कू ज़्यादा न ज़्यादा द खैबर पख्तूनख्वा हवाले सरा मौज़ूआत दा द खैबर पख्तूनख्वा हालात दा द खैबर पख्तूनख्वा मामलात दा नन बमुंगा खबरें कौए प टूरिज़म बांधे प सैलगराय बांधे प सयाहत बांधे सूबा के द अमन अमान सूरत हाल चकला न खशवे दे और बिया मुख्तलिफ इलाकों के चकला न ऑपरेशन जुशु फौजी कार्रवायान शो नो अगे न पस मुंग दा गुरु च प सूबा के वरसरा प कबायली सीमा के د سیلګرۍ چې کوم واقع دي هغه ډېرې زیاتې شوې او سیلګرم په غټ تعداد کې په دغه اختر کې مونږ وکړه زموږ وزیرستان کې ډېر علاقو ته خلک لاړ سمانه ته خلک لاړ پاړه چینار کې بعضې ځایونو ته خلک ځي داسې په باجوړ کې راغان ډیم جوړ شوی دی هلته ډېره دنیا ځي مقصد دا دی چې په خیبر پختونخوا سره په قبایلي سیمو په پیلني 3 ورځو کې 8-9 लाख کسان سیل ته وتی دي او موږ به کوشش کوو چې بل هفته موږ سره دا فګرز مکمل وي نو زموږ د اندازه ده چې دا تعداد به 12-14 لکو ته رسیدلې وي تر اوسه پورې د اختر نه واخلي تر اوسه پورې دا ډېر غټ تعداد دی او چې کله دا سیلګر زی نو د دې مقصد دا وي چې دغه نه صرف د علاقې وګوري بلکې د دې فایده د علاقې خلکو له دا وي چې هغه ته دغه معیشت کې هم ډېرې پیسې استعمال شي او کتون کا اوریدونکو تاسو هم موږ سره په پروګرام کې شرکت کولی شي زموږ نمبر ځان سره یاد ساتئ 09152244143 091-091-5254-143 تاسو موږ ته کال کولی شي او کوشش وکړو چې تاسو رایم واخلو تاسو هم په خبرې وکړو کتون کا اوریدونکو خیبر پختونخوا سیلګرۍ لحاظ سره دا وخت کوم او یو چې په پاکستان کې په ټولو نه پټاپ ته نو دا به غلطه نه وي چترال او سره بیا چترال سره پورا ملکن ډیویژن او ملکن ډیویژن سره بیا هزاره ډیویژن لکه دا دوه ډیویژنونه او سره بیا د قبایلی علاقو کې باجوړ په خصوصي توګه وزیرستان کورما او اورګزی او خیبر کې تیراج کې چې څومره خایست دی او څومره شینواله دی څومره خوبصورتي ده چې زما په خیال ډېر کم علاقو ته الله تعالی ورکړي وي سړک هم ورته ډېر کولاو شوی دی بس هلته لږ فیسیلیټیز څه کمی دی چې هغه پوره شي نو امید لرو چې د صرف تیرا ته به په لکونو خلک صرف د یو علاقې ته ځي بیا په اورګزی کې مختلف سپاټس دي په وزیرستان کې ډېرې زیاتې علاقې دي الله دې وکړي چې د بعضې علاقو کې چې د امن او امان کم مسله ده هغه د زر تر زره حل شي دغه مشکلات الله تعالی حل کړي نو صرف د سیلګرۍ په مد کې مونږ ډېر لوی کاروبار کولی شو زمونږ د قبایلي سیمې ډېرې مخکې تللی شو خو ورسره کله چترال خبرو کو چترال کې په غولو فیسټیول شروع کېدو والا دی تیاریانې ورته مکمل دي 20 تاریخ نه به شروع کېږي دا همیشه هر کال وي او تاسو چې وګورئ نو د لپاره تیاریان مکمل دي او دا زمونږ یو بالکل پہچان جوړ شوی دی زاہد چنزیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں صوبائی ایڈوائزر برائے ٹورزم ہیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیسے ہیں جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں زاہد بھائی اچھے ہیں زاہد بھائی ایک تو امید ہے کہ جو شندور کی تیاریاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہوں گی اور شندور اس وقت میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ نہ صرف چترال اور خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کی پہچان بن چکا ہے یہ فیسٹیول اور ہماری یہ خواہش رہتی ہے اور آپ لوگوں کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اس میں غیر ملکی سیاح بھی آ سکیں کیا اندازہ ہے آپ کا کہ اس وقت تیاریاں کن مراحل میں ہیں اور آپ لوگوں نے مزید کیا سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں وہاں پہ جانے کے لیے لوگوں کو لیکن جی یہ تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے شندور کا جو ہمارا فیسٹیول تھا پچھلے سال کا تھا اس میں بھی کافی ہم نے اچھی اس کی مارکیٹنگ بھی کی اور ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن بھی بہت بنا اور بلکہ لوکل کیا انٹرنیشنل بھی ٹورسٹ اس کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ ہیلی کے بھی سروس کا بھی کیا تھا لیکن قسمتی ایسی کہ موسم کی وجہ سے وہ پھر ہمارا کنٹینیو نہیں ہو سکا لیکن یہ جو ہے ایونٹ انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ ابھی بھی اسی طرح ہم بڑے پرجوش طریقے سے اس کو تیاری میں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایونٹ جو 20, 21 اور 22 تاریخ کو تو اپنے عروج پہ ہوگا اور انشاءاللہ بھرپور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کے پی سی ٹی اے اس کے ساتھ ہمارا تمام ڈپارٹمنٹ بھی پہنچ چکا ہے وہاں پہ اور اس کی تیاریاں مکمل ہیں وہاں پہ کیمپنگ پاٹس بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے ویسے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں
तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से होगा जी। ज़ाहिद भाई ये भी बताइएगा कि आप सूबे में अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के बाद और बाज़ इलाकों में ऑपरेशंस के बाद टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हम स्वात की बात करें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा में से कोई सूरत हाल तो पैदा भी नहीं हुई। अब इस ईद पे भी अगर हम सिर्फ 2-3 दिनों की बात करें तो 8 से 10 लाख लोग इन इलाकों की तरफ गए हैं। आप क्या समझते हैं कि टूरिज़म के फ़रोग़ से सूबे की मईशत पे और बेरोज़गारी के ख़ात्मे में कितना किरदार अदा हो सकता है? देखिए टूरिज्म तो जो है हर मुल्क के तकरीबन आप देख लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी टूरिज्म का जो स्कोप है वो दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि हर साल दुगना टूरिस्ट आ रहा तादाद है। बढ़ती तो जा अब रही है, आप बिल्कुल। तादाद बढ़ी। अभी ये 3 दिनों का जो फिगर आपने बताया तकरीबन ये 7 से 8 लाख है और जी इसमें 2.25 लाख कागान में और तकरीबन 2 लाख गलियात में और फिर इसी तरह स्वात में 1 लाख के करीब की, फिर चतराल, अपर चतराल, लोअर चतराल, मतलब कुमराट में। तो अब ये आप फिगर्स अगर आप 3 दिन के आपने देख लिए यहाँ तक पोजीशन पहुंच चुकी है, तो देखें हमने तो बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बेहतर रही है उससे, क्योंकि ईद से पहले ही मैंने तमाम डीजीज को हदायत कर दी थी कि आपने डीपीओ और डीसी के साथ जो उनसे अलर्ट रहना है और तमाम छुट्टियां, आपकी भी छुट्टियां मनसूख हमने की हुई थी। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि बड़ा अच्छा हमारा ये जो ईद के दिन थे बड़े अच्छे और खुशगवार गुजरे जी वहाँ पे। जाहिद साहब, ये जो मानरी पुल की वजह से जो 4-5 दिन का वक्फा आया है, तो ये मामलात आप लोगों ने NHA के साथ उठाए थे और अब आपके क्या ख्याल है कि ये पुल अगले 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा ताकि नारायण जाने वाले टूरिस्ट के लिए आसानी रहे? जी मैंने जी आज से तकरीबन 3 माह पहले NHA को हमारे डिपार्टमेंट से 3 लेटर जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है, मांडरी पुल के लिए उसके हमारे सेक्रेटरी साहब के पास उनके लेटर भी पड़ी है। आपको कापियां चाहिए तो कापियां भी मिल जाएंगी। हमारा उनके साथ राब्ते में रहे, फिर उन्होंने लास्ट में हमें कहा कि हम ईद से पहले ये ब्रिज आपको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है। फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन वो ईद से पहले उस ब्रिज को कंप्लीट नहीं कर सके। अब क्योंकि हम तो इस चीज के मूड में नहीं थे कि हम अब, क्योंकि अभी उन्होंने कंटिन्यू ईद के फौरन बाद उन्होंने जो शुरू किया, ये टाइम नहीं था उसका। बिल्कुल। अब हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा देखें, साल में 3 माह या मैक्सिमम जो टाइम होता है टूरिज्म का वो 4 माह तक होता है। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। 8 महीने आपको पता है ये जितने भी होटल्स हैं उन बेचारों को सफर करना पड़ता है, अखराजात अपने ऊपर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जी जी, तो अभी हम इसमें नहीं थे, लेकिन क्या करें, अब ये NHA ने, क्योंकि आपको भी पता है DCC भी जो कुछ भी होता है वो हमारा फेडरल के साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो मजबूरन हमें करना पड़ता है। तो ये उन्होंने किया जी दोबारा। अच्छा, एक ये शिकायत बड़ी आती हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे कि वहाँ पे जो तेज़ी के साथ एक तजावज़ात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं ये होटल, और ख़ास तौर पर मैं 2 जगहों की आपसे ज़रूर बात करूँगा। एक कुमराट में भी बड़ी तेज़ी के साथ जंगल का साफ़ किया जा रहा है, लोग ज़मीनें बेच रहे हैं और जंगल की ज़मीनों में होटल बन रहे हैं। दूसरा जो अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस हवाले से भी थोड़ी सी अगर आप मुझे बताएं कि ये अथॉरिटी बनी थी वहाँ के सियासी मसाइल हल करने के लिए, लेकिन अथॉरिटी में सारे के सारे डिपुटेशन पे जाके बैठ गए हैं। कोई एक मिनिस्टर का रिश्तेदार है, कोई किसी दूसरे मिनिस्टर का सिफारिशी है, जिसकी वजह से अथॉरिटी का बेड़ा गर्क होता नज़र आ रहा है। ज़रा इस हवाले से भी बात कीजिएगा जी। देखिए मैं तो हूँ CM का एडवाइजर, बिल्कुल। इंशाल्लाह मेरे बारे में ये कोई नहीं कह सकता। नहीं, वो और लोगों के मैं बात करूँ जी जी। मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि एडवाइजर साहब ने किसी से कुछ लेन का या कोई चीज या उन्होंने किसी को डिपुटेशन पे लेके आए और अपनी मर्जी का कोई आदमी लेके आए और उससे अपने मतलब का काम लेना चाहते। जी जी। की बात अब जहाँ तक रह गए मिनिस्टर्स की बात रहेगी, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, अब आपको पता है कि बोर्ड उनका खत्म हो गया है, अब बोर्ड के लिए नए नाम हमने भेज दिए। इंशाल्लाह CM साहब ही उसमें से अप्रूवल करेंगे 6 नाम की, तो वो जैसे ही आ जाते हैं तो वो बिला तफरीक होंगे जी। हमारा तो ये आपको पता मोटो है कि हम बिल्कुल किसी किस्म की भी इस चीज़ में कोताही नहीं बरतेंगे जी। अब अपर स्वात की मैंने इसलिए बात की कि ये अथॉरिटी बड़ी अहम है, लेकिन पिछले दिनों पता चला कि ख़ास तौर पर स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले जो MPAs और मिनिस्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। अच्छा, जो कुमराट के हवाले से बताइएगा कि वहाँ पे भी कोई एक अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन वो जो होटलों की धड़ाधड़ तामीर हो रही है, ज़मीन फ़रोख्त हो रही है, जंगलात साफ़ हो रहे हैं, इस हवाले से कोई एक्शन है आपके जहन में? बिल्कुल है जी। अभी हमने 2 जगह हमने, एक तो गलियात में हमने, मैं उसी तरफ आ जाता हूँ, लेकिन उसकी एक कड़ी आपको बता दूं। एक तरफ
ہم نے ابھی گلیات میں ایک بڑا آپریشن کیا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی ہوٹل جی جن کے نقشے تھے اور اپروول نہیں تھی، ہم نے ختم کیا ان کو. کے ڈی اے کا بھی کوئی آپریشن جاری ہے؟ جی ابھی یہی ریسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی کے ڈی اے کا بھی آپریشن چل رہا ہے. بالکل بالکل ابھی بھی چل رہا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کھڑی بلڈنگز اور کیونکہ جن کے نقشے پاس نہیں ہیں اور جو ریور کے قریب آ رہے ہیں اور جو فارسٹ کی لینڈ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، بالکل ہم ان کو بالکل اگر کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہے اپنے رسک پہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن کل اگر ہمارے پاس اس طرح کی کمپلینٹس آئی تو ہم بالکل ان کو ڈیمالش. ہلو جی ہلو جی اچھا جی ہم بالکل کوئی کوتاہی نہیں زبردست. یہ کے ڈی اے کی میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا. یہ ابھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بھی بندہ اس قسم کا کوئی ہوٹل یا کوئی فارسٹ کی لینڈ پہ بنا رہا ہے یا بغیر نقشوں کی اپروول کے بنا رہا ہے تو بالکل یہ کل اگر اپنی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کر لیں. بہت زبردست. اور یہ تجاوزات اگر گلیات کی طرح سوات میں بھی اور کمراٹ میں بھی اس طرف چلے جائیں تو میرے خیال میں ٹورزم کے لیے یہ جگہ بھی صاف ہو جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ رہ جائیں گی اور علاقے کا حسن بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا. دوسرا دیکھیں نا جی، آج ہم یہ لوگ نہیں کریں گے تو اپنی بالکل آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ اس طرح کی سختی کر رہی ہے. وہ بھائی آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نقشہ پاس نہیں ہے، فارسٹ کی لینڈ ہے، اور آپ کیوں اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ جب آپ یہ کام کر کے تعمیرات غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں تو کل پھر گلہ مت کیا کریں کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بالکل زیادتی نہیں ہو رہی جی کسی کے ساتھ بھی. ان کو چاہیے کہ اپنے نقشے اپنی چیزوں کو پہلے کلیئر کریں اور اس کے بعد اپنا کنسٹرکشن کا کام شروع کریں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ بہت سے ہوٹل ایسے ہیں کہ جو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی نہ اپروول ہے نہ نقشہ ہے، اور پھر دریا کی طرف جو لوگ تجاوزات کی صورت میں جا رہے ہیں تو وہ تو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. دیکھیں جی، اب یہی جو آپ بات کریں مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہوا ہے ہمارا پہلے کا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے لا میں ہم کوشش کر رہے ہیں امینڈمنٹ کریں کہ ہمیں کاغان اور گلیات والی سائڈ پہ کے ڈی اور جی ڈی اے کی سائڈ پہ ہمارا یہاں پہ جو لا ہے وہ علیحدہ ہونا چاہیے. بالکل بات اور کمراٹ کی سائڈ پہ علیحدہ ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو کمبائن کاپی پیسٹ رکھیں گے تو پھر لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ ریور سے اتنا دور ہونے کے باوجود بھی تو وہ ہوٹل کا نقشہ ان کا بیچاروں کا پاس نہیں ہو رہا ہے. وہ آپ کی بات اس لیے بھی صحیح ہے کہ وہ جو ہمارا قانون ہے وہ تو شاید میدانی علاقوں سے کاپی پیسٹ کر کے لیا گیا ہے. اب اگر آپ تقریباً پنجاب سے ہوا ہوا ہے وہ، یعنی آپ 200 فٹ تک دریا کنہار کو اگر کہیں گے کہ بھئی دریا کے 200 فٹ تک تعمیرات نہ کریں تو ادھر زمین پہ کون سی بچے گی لوگوں کے پاس؟ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ انویسٹر کو لائیں گے نہیں، ہوٹلز بنیں گے نہیں، بزنس ہوگا نہیں، لوکل کمیونٹی کو کیسے روزگار ملے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بزنس نہیں آتا. بزنس کہاں سے آئے گا؟ بزنس کو ہم لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے کے موقع ہی نہیں دے رہے. اور آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے سوات میں کمراٹ میں زیادہ تر آپ کا انویسٹر باہر کا ہے. بالکل وہ وہاں سے پیسے کماتا ہے اور یہاں انویسٹ کرتا ہے. تو کیا اس قانون میں کوئی ترمیم کی تجویز ہے؟ جی اس کے لیے جی ہمارے سیکرٹری صاحب کے ساتھ، میرے جو ڈپارٹمنٹ کے بختیار صاحب ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک ابھی میں انشاءاللہ لا ڈپارٹمنٹ میں ہم ایک فائل موو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے جی ہمارا. زاہد بھائی ایک آخری سوال پھر، آپ سفر میں بھی ہیں، گلیات میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے اور ڈونگا گلی میں جو ریزروائر ہیں وہ سارا پنجاب کو پانی جا رہا ہے. جی ڈی اے نے بڑا اچھا کیس بنایا ہوا ہے، پنجاب سے یا تو پیسے ہمیں لے کے دے دیں یا ہمیں پانی لے کے دے دیں. تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جی اس کے اوپر کافی ہو چکا ہے. ہمیں یہ تو پرانا کیس ہے، آپ کو پتا ہے. اس میں تو اربوں روپے ہمارے بہت بڑی رقم ہے گورنمنٹ کی طرف ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن موجود ہے کہ میرا میں 3 روپے لیٹر یا 2.5 روپے لیٹر فی گیلن، اگر اس حساب سے بھی دیکھیں تو اربوں روپے بنتے ہیں. جی اربوں روپے ہمارا بنتا ہے کی طرف. اب وجہ یہ ہے کہ ہم جدیدیت والا کام نہیں کر سکتے کہ ہم پانی بند کریں. ہاں نہیں یہ ٹھیک ہے. آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں 1 منٹ لگتا ہے کہ ہم یہاں سے ان کی سپلائی بند کرتے ہیں. بالکل لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ غلط کر رہا ہے اور ہم بھی غلط وہی کام کریں تو وہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہاں جی، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ کام جاری. اس حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کسی دن آپ کے ساتھ ایک تفصیلی نشست کر لیں، کیونکہ یہ صوبے کا کیس ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. جی انشاءاللہ جی، یہ آپ لوگوں کو تعاون کریں گے، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. یہ ہمارے صوبے کا پیسہ ہماری عوام پہ لگنا چاہیے. بالکل جی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ آئیں، اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں. یہ کریں گے، اس پہ ایک اسپیشل ایک پروگرام رکھیں گے آپ کے ساتھ. ہم آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے.
बिल्कुल जी, मैं आज आपको जरा टाइम दे दिया था, लेकिन मैं किसी जगह रास्ते नहीं में हूं, नहीं, तो बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत थैंक शुक्रिया यू जी। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। जी دا زمونږ صوبایي مشر و دي دوه ډېر ښکلې خبرې کې پهلنۍ خبره دي دا وکړه چې یاره څومره تجاوزات کیږي که په کومراټ کې دي که په گلیات کې دي که کاغان ناران کې دي سوات کې دي دای خلاف کاروایی روانه ده گلیات او کاغان کې روانه ده ورپسې به د نور علاقو نمبر راځي نو لہذا چې الته څوک انویسټمنټ کوي هوټل جوړوي کور جوړوي ځای جوړوي نو مهرباني کوي چې نقشه پاس کوي ضرور ان او سی اخلي مونږ دا کتلې دي نن مې په سوشل میډیا باندې اشتهار کته بیا ما یو ملګری سره خبره ډیسکس هم کړه چې کومراټ نه خلک اشتهارونه چلی دا ځای اویلیبل دی دا ځای خرڅیږي دا خرڅیږي آی کې سزمک خپل خرڅه کی صد حکومت خرڅه کی صد محکمه جنگلات خرڅه کی نو خطر دا کدا شی قابو نکړې شو نو آینده 15 کالو کې به کومراټ نم دویم ناران او دویم مری جوړ شي تش بلډینګونه او پاتې شي ځنګل به ختم شي او بیا به د کومراټ اغه خصوصیات پاتې نشي بل دی خبره وکړه چې کما زمونږ اوبر رواني دي غلیات نه مری ته هغه حواله سره عربونو روپیا پنجاب حکومت خلاف متعلق باندې زمونږ جمع شوی دي نو د صوبایي حکومت کوشش دا دی چې یا غ پیسې مونږ ترا کې یا د اوبو نه مونږ غلیاتو ته بو دا وخت غلیاتو کې د اوبو او ورسره د پارکینګ دا دوه ډېرې غټې مسلې دي مونږ به کوشش دا کوو چې د حواله سره زای چنزیب صاحب سورز په سټوډیو ته روبلو او دلته ورسره ډیټیل سره په دې معاملاتو باندې خبرې وکوم د قبایلی علاقو حواله سره خبره ده چې په سمانه کې یو دغه کولاو شوی دی هوټل کیمپینګ پارټس کولاو شوی دی او دغه متعلق مونږ اورو دا چې الته ډیر خلک په شوق روان دي او رغزو کې د زیاده او ډیر مزیدار زیاده او کیمپینګ پارټس ریټس هم ډیر زبردست دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورا سو خبره کې کم زینا اگر کبیر هم د خپل کوهاټ نظر سره یار اچھا وای کنه سبب ویل غواړي روزانه ټرافیک بچی حواله ده یار. جی ټرافیک بچی حواله ده دا مونږ نن په ټوریزم باندې کوو چې صوبې کې د سیاحت ډېر غټي موقع دي او د دې کدا زیاتیږي نو خلکو ته روزګار هم ملاوي دي شي علاقې مابادي دي شي. نو دا څه خبره ده نو څه صوبې ځتون تاسو کوواټ کې داسې د سیل کب زیاده یار دار ته وای چې خلک درتلی شي هغه ځای وګوري. زمو کوواټ کې او دا هیڅ شي ده د سیل لپاره کنه یار کوس په خبر نه وسړی وای چې یار زه کوواټ لازم ک یو ځای ته داسې وګورم س ډیم وی سو د بوزي وی صدا سه میدان وی چې کوواټ کې سړی چرته درتلی شي. دانه خلا دا کم ځای کې دی دا تکلا دا پېښور روډ سره او دې سره مخ ته راشه بینې رسي بیا بینو سره پاس غره باندې وخځيږي دانه خلا نو دا خسته دی دا چې زیاده لکه د غیر علاقې سي درشن کې زیاده خان او خلک ورزینن سبا حاصل ډیر کنه خلا خودور اورتي ته وسی وګوره د مو کور نه کته شي دا څه ورکه ډیګونه سٹارټ کړي او موسم څنګه موسمي بازار ته دا موسمي ګرم ده کوهاټ غن کې خو وبور کې ډیره ده ها او بشتا د بو د پاره خلک راځي او یو خو هغه تا ټانډا ډیم هم ده کنه یار ټانډا ډیم اندور خوان کې څه زمره د نخله خوان کې دا نخله دا د ځان سره دا نوم نوٹ کو یار دا یو چکر به مو ډیره من روزانه دستا پوجم د یو ځای پته ولا خوشاله اوسه تاسو نوم ده زما آصف نثار نوم دی آصف نثار غیاسی و جی سي مهرباني دا نخله پہله زلدم پہلم کې اضافه شو کو هارت کیو مزیدار زشته اگر چې موسم ګرم دی او بو په وجه خلک ورزي او عام طور باندې مونږ خلک او ډېر زیات خو مونږ کوشش کوو چې مونږ رابطه وکړو زمونږ مفتی صاحب سره چې دای تعلق بنیادی طور باندې خیبر سره دی او اینه موږ د ټولو فاټا حواله سره خبرې کوو چې را دای په ځین کې څه دي او د خیبر حواله سره اوس ما یو ویډیو کتو د بده مفتی صاحب نه کوشش کوم چې تاسو هم وکم د دغه نه یو روډ تلې د چرته سخی پلنا او په خو نه غالبا بس د 20-25 کیلومتر په فاصله به چې په خو حدود کم ځنه ختميږي واغزه سٹارټ کیږي
او د هغې چې ما کوم ویډیو کته یقین وکړئ زه پې ډېر زیات حیرانه هم شوم خوشحاله هم شوم چې یاره ښه پېښور سره دومره نږدې هم دومره خوبصورته ځای شته دی ښایسته کارپېټډ روډ جوړ دی او چې بره وخیږي ګاډی نو اوبه دي او داسې لکه د کاغان ناران کې یا کالام کې چې کوم دا میډوز دي وړوکي میډوز هم شته لکه دا د حیرانتیا خبره ده علاقې نوم ما نه هیر شو خو ویډیو ما ځان سر سنبال کړی کوم کوشش کوو چې د مفتي صاحب نه تپوس وکړو دا واړه ځایونه که دا د پېښور سره اوس لکه پېښور یو باشنده دی هغه وایي چې یاره زه ځم او 4-5 غنټو کې وړوکې شان د پکنیک کول غواړم نو دغه ځای ته که هغه ځي نو د سوحات یا د کاغان مینه تر ډېر حده پورې ماتېدی شي او د خوشحالۍ خبره ده چې هلته روډ هم ډېر ښکلی تللی دی داسې بیا ډېر خلک د علي مسجد طرف ته به تله د روجه کې تاسو ټوله له به پته زموږ چې کم د خیبر اورېدونکي دي هغې به خامخا په دې نه خبري روژه ماتې به هلته کول زما خپل کور زل ماشومان تلي ووایي چې جي موږ هلته ځو روژه ماتې هلته کوو بیا هغې نه ما بعد کې تپوس وکړو د هغه ځای هغې ډېر تعریف وکړو او روژه ماتې وخت کې ښه ټیک ټاک هغلته رش هم و دا اوس دا بالکل پېښور سره نږدې ځایونه دي داسې واړه ځایونه ښکلي ځایونه زموږ په دې صوبه کې داسې خواره پراته دي او دغه دا یو کال دی جدي سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ تا پروډوسر صاحب کلیشای کنور حکیمی تا ټول ملان ته ډېر مهرباني سو په خپل سو خبرې کوي کم ځای نه کال علاقې ناظر مولانا مل نذیر صاحب جی په خیر څنګه حال دی دا راته وایي چې ټل کې د کتو ځای به کم وي که موږ درتل غواړو ته به موږ باندې ټل کې کم ځای ګورې ان شاء الله داسې چال به کې اول درته سکون او وضاحت د څو خبرو کوم که نه خبر وکړه بالکل پریچنور ښه علاقه خوبصورته شاول وړه ښه علاقه ده او ورکځای کې علي تاشي کوم دی کلای پلا دا ذکر دیدل د علاقو کې د علاقه د تخای ځنګلات کلایم خسته ده سمانم خده کنه سمانا چې کوم د خاده جی او سمانه سره د کلای طرف ته ده کومه ورکځای طرف ته بالکل ځنګلات نه دي خیبر علاقه خدا مشتو علاقه خدا غلجو علاقه خدا دي کې زیتون ونی د اختر ونی دی و بډېرې دي ټول شیان چې کوم دی خامس زره سړي و بډېرې دي په څلورمې پنځمې میاشتې کې په 2 کمبالو کې پټېږي زبردست خوبصورت ایمو علاقه انګو کې په ګټو علاقه غنی رحمان الادی وبخي هغه علاقه د چمپګل وته یای د ستار ځنګلاتي لچې نه ونی سا کټګرو نه ونی سا بغټو پرې او باور کې خېدي ځنګلات دي نختره ور کې دي تر او د اختر روزو کې خلک ورسي دغه ته بالکل د شولې دلی کتلې دي بغټو علاقې په لداسي زبا د علاقې روډا او تل کرکو تا کوارتا د لاند لري زبا بعد کې مونږ ته نه لګ د ډېر سخلو کنه مخ په خپل در شو دازې لګو ګورو شي بیا د نور ملګرو ته مخ یو ان شاء الله نشا صحیح در سره مو پیژندې ټل کې کوم د پروډوسرو پر نه کول جی بس ان شاء الله مونږ به درځو به مننه ډېر مننه ټیک ده مننه خوشاله اوسئ السلام علیکم دا زمونږ د ټل نه ملګری و او هغې چې کمې خبرې وکړي چې هنګو کې کم ښکلي ځایونه دي دا څو ګورئ که نه لکه دا ډېرو علاقو مونږ ته پیله ځل پته لګي ولې ښکاره شوي نه دي دا ښه شو چې دا سوشل میډیا راغی اگر چې خلک لږ بد هم وایي خو استعمال باندې چې ښه استعمال یې که بد استعمال یې د سوشل میډیا په وجه دا بعضې وړې علاقې ښکاره کېږي نو دا داسې پټې علاقې که کم سړی پیله ځل ځي کم علاقې ته او د هغې ښایسته یو څو ویډیوز جوړوي او بیا یې خوروي نو زما په خیال دا ډېره غټه خبره ده او ډېره د خوند خبره یې مونږ به کوشش وکړو کني بیا مشتاق صاحب سره به رابطې کولو کوشش کوو او کتونکو اورېدونکو وزیر د ډېر اسماعیل خان کې زموږ که د ډېر اسماعیل خان ملګري دا پروګرام اوري هغې به د دې تصدیق وکړي د شیخ بدین مونږ ډېر تعریف اورو لګیا یو چې شیخ بدین کې هم ډېر مزیدار دغه دی جی دا مونږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څو خبرې کې کم ځای نه زه خو د خبر نه امین خان افریدي خبره کوم تاسو دا پروګرامینه زه اورم سه بس ګپ شپ لمه تاسو غوږ نیولای خو مو چې نن به زه سره ګپ شپ لګوم او وختي چې دغه مشر کومه خبره وکړه د لوکې مو نظر نه وتی دي د ټورست د پورا کنه او بیا د مونږ
مونږ چې کومه د خیبر تیرولو دام د ټور د پورا ډېرې مزیدورې لوکی دي تیرا خو ډېره ښایسته ده که نه خو دې کې شک نشته دی خو ډېره مزیداره ده تیروله به تاسې وزټ کړی وي یا به مې تا نه وي کړی که نه اوس نن سبا د راته اختر روزو کې خلک ورغلي وو که نه یاره اوس به زه ته داسې یوه خبره وکړم چې تاسې له به یا پته وي یا نه ولته لږ د حالت او دا لږه مسله شته خو دا راته وایي ما یو ویډیو وختي کتو د سخي پل نه چېرته یو لاره تلې د 100 کیلومتره فاصله کې هلته ډېر ښایسته ځای دی بلکل داسې د ګیا میدانونه دي او بلکل داسې یو 20-25 کیلومتر فاصلې باندې دا تاسې د جمرود د سخي پل خبره دغه طرف والا سخي پل کالر روغلو داسې په سراسري په دغه لیک اتلای مو اکثر چې کوڅو په خرخونو باندې په خبر لږ دغه دالته ما یو ویډیو کتو دا ډیر مزیدار ځو خبر هم د خسته جنونو نه ډکته والله دوی کی چې امن او امان صورتحال خشي دا ټول علاقې به الله آبادی کی ډېر مزیدوري خو کتو سی ویری روغلو د تیرو چې کومه د خیبر د بوتان دا اوس د شاهد خان افریدي چې کوم د بوتان د ولته د دوه مزار شریف د نیکه په غرب چې و دا ریګو دا کومه میاشت ته مشره ته وخاله او تو زون نه کمبله تو نه کړلم مولا بل څه وي دومره یخنی وي او دومره دا څومره لري دا نو دا خو د دانه تقریبا د مونږ د دغه لوکینه دا دوخه تقریبا 75 کیلومتر اس ما ظالم نه دی خو چې کم سرک تل دی کنه د موتی روله دا داسې هغه رینګ روډ غونډه کو بالکل ډېر مزیدار روډ تل دی بالکل زه الله دې کې چې امن بحال شي او دغه تیرا به یو پروګرام ان شاء الله جوړو دا چې کله هو لار و د بار بوغو که سودای لوکی بیا به توسه وي ان شاء الله خوشاله او آباد اوسې روزانه ډېره مننه د خیبر کالرو موږ سره غیپله بعضې علاقو ډېر ذکر وکړو تیرا موږ بار ذکر کوو د تیرا عمره ښایسته علاقه به زما په خیال چې داسې شوال رزمک زموږ په وزیرستان کې بیا په وانې کې چې کم فروټ پیدا کېږي کم د غذي میوې دانې دي هغه کم چې کم دغه کوي خوند کوي نو دا ټول دغه شیزونه دي چې دا لږ معمولی د حکومت توجه غواړي او کوشش دا پکار دی چې ټوریزم لا او ورسره د دې علاقو انفراسټرکچر ته لږ توجه ورکړی شي او دا بعضې علاقو کې لږ ډېرو علاقو کې چې کم داسې د امن و امان مسله ده هغه شی حل شي نو زموږ دا یقین دی چې د ثابت پاکستان چې کم دا سیلګر دي دا به په خیبر پختونخوا داسې راما جو شکر الحمدلله زموږ د ملک آبادي هم کمه نه 40 کروڑ آبادي ده زموږ پکې 100 کروڑ وباسو نو 20 کروڑ بارانه آبادي ده تیر چې کوم فګرز یاد د شمار مخې راغلی وای تیر کال د ټوریسټو هغه غالبا چې 1.5 کروڑ نه برابر وای چې کم خیبر پختونخوا ته راغلی نو دا یو ډېر لوی تعداد او دې ځله کوشش دا کوي چې یاره مونږ دا ریکارډ مات کوم مشتاق یو زئی موږ سره په لاین باندې دی هغه سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام مشتاق صاحب دا راته وایي چې موږ په چلو په سکیورټي باندې ډېرې خبرې کوو نن بل په ټوریزم یو څو خبرې وکړو او تاسو مې په پروګرام کې په دې واغستې یې چې چونکې تاسو د قبایلی علاقو ډېر تلي راغلي یې تاسو څه ګڼئ چې زمونږ صوبه کې او بیا په قبایلی علاقو کې د سیلګرۍ د خورېدو څومره امکانات دي او دا به د دې علاقې د معیشت دپاره څومره بهتر وي او ډېر مهرباني مثال صاحب تاسو ډېر ښه موضوع رانیولې ده دا چې ما اوس کتل نو د صوبې د بجټ مې کتل په کې ډېر زیاتې پیسې صوبه کې د ټوریزم یا چې سیاحت ته دي ښه جي ترقۍ لپاره نو ما او دې دا وی چې موږ به دا کوو نو ما سوچ کوم چې سره زه د اختر کتل مکالم ته سواد ته نو هغه کې د بلوچستان ما وکړه چې د بلوچستان نه هلو د کوټه نه سواد ته الته ډېر راځي بالکل د پنجاب نه کنه کوټه د درځي دی بالکل نه راځي پنجاب نه راځي پراته نه الته نه بالکل ګران نه په ګنټو باندې ته کې نو ولاړو د شپې ټریپ کې مو درو ټریپ کې مو مونږ وایي چې دوه شپږ پولیس په وته پولیس په دې ټیمو کې سر کړو چې دی په ډیټیک کې کنه مو کې سر کړو ساري دی په ډیټیک باندې یو ډول خپل پولیس په کو په لارې باندې څه کوم نو بغیر د ټوکو ولو نه غلبنان او لار بند و لار ځکه بند چې تاسو پته چې دا 2018 کې چې کوم روډ جوړ کړو د سلام بحرین امان او شریف بیا په 2022 کې چې دا غونو وړو پای باندې پول نه پاتې شپه پول نه پای باندې صحیح و د مقام نجر ونه د مقام ته کدا د ټکا راستو
صحیح سره وزارت او کیسه کوله ولا اوس پورې هغه پوند خراب دي جوړ نشو دا په وجه باندې خلکو ته ډېر تکلیف وو لار خراب وو چې کوم سیلاب په 2022 کې زیوړ د شپږ کیلومتره اوس هم خراب دي تاسو ماته وایي چې لکه خلک کم هوځي دا یو سواد دی بیا موږ سره کومرات دي ان ضرور نشته بل نشته موږ خبره کوو د کبایل کو کې د سرګرې په پای کې ډېر خزل نشته تاسو درې وله دا تیرا چې کنه دا تیرا څوک د تلې نو ایت په دا پته چې دا چې پاکستان کې نشته او دا خپل آرام ده خپل روډم دی یعنی په دې ګرمه کې چې د خلک د ګرمه نمبر یې هیڅ نه بغیر گزار نه کیږي البته کې په مازیګر مستقیم کې باران شروع شي او بالکل جی او دې تیرا کې او دا چینه بهيګه خپل ور ځنګل کې ساجيبه موسم دی نه زبردست نو په مازیګر کې به سره چې کوم کمبل شي دونه خرید راځه یا زمونږ سره چې کوم رزمک کې په شمالي وزیرستان کې نو ډېر ښه تاسو په دې نو تاسو به یقین نشئ چې دا پاکستان کې راځي نه کنه جی او بیا زمونږ سره په باجوړ کې خپل خپل رشتہ په دې ممن د کوم سره خپل ځای نشته په وزیرستان کې خو بیا چې کینو تاسو نه د وزیرستان ته نو هغه په ډېر ښه نشته خو بد قسمتنا دوه خبرې دي یو خو دا امن او امان مسله خلک ګرول شوی دي چې د خو موږ او غبراو دي بالکل اکسس نشته کنه د حکومت ته توجه نشته په خپل باندې حکومت په مخکې دغه ځای نه او ټول توجه دې نو هغه مرګ ده هر بل روان دي نه صرف روډ دي اکسس دي امن دي کنه او جی بالکل ما په خپل باندې پاکستان حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت کې لږ شانته کې دا کار ودی او دا په میډیا لګولو پری دی او په ګراوند باندې کینی خبره کی نو دوی په دې څنګه باندې دومره څه کېدلی شي دومره خلک اکټ کولی شي مشتاق صاحب تاسو دا خبره بده صحیح ده چې دیله دا کارونه ډیر لیټ را یاد شي که اوس د کاغان طرف ته ځي لار کې د یو پل په وجه د زله ټوریستو دومره تکلیف تیر کو او اوس ما صوبای مشر په لاین باندې وغه وی چې دا پل جوړول د پاره نه چې د موږ درې میاشتې پهلن لیټر یو کې اختر نه پهله په کار شروع کو زه مکمل نکو اوس سلو ورځو د پاره روډ بند کړی دی د ناران نو اوس د ټوریستو خو تاسو لپاره د تاسو د سواد طرف ته ډیر زیر عزیز دا سلور زیات نه زیات سلور میاشتې وي چې د کوم سلور 15 ورځې داسې بند شي خو د خیر کینو دا زمونږ د ذمہ دار ولې د معاملات داسې لیټ کوي یا دلچسپي په کول نه اخلي د دې ذمہواری وسو قبلي اخر جی اصل کې تاسو وګورئ چې حکومت باندې بالکل چک نشته کنه دا چې کوم زموږ چې بهشتر د دې نو په خپل باندې د ټلیوډای لاګونه ولي او جی او بس هغه چې دا هغه خبره د بیان جاری کړی ویډیو ونسان لپاره نور تاسو کې نه زما چې دا صوبایي حکومت چې دا زړه غواړي چې ونسان بجیل کیږي چې بس هغه ني او دغه څه تاسو کې تاسو ته څه نه کوي سره روان دي سپیډ روان او جی کله هغه نو خلکو له سره معلومات شیر کول په دې باندې ډېر زیات سیاره بوا بالکل جی خلک ورځان کولو او جی اوس خو ارچ خپل خو خبرو چې څوک سپی چا د پوه نشته او د تر راځي نه راځي تاسو پوسټینګ کې په سپیډ کې باندې کې تاسو ته پوه نشته چې تاسو کور کې تاسو ته پوه نشته چک وکړي نو چې کله په تاسو باندې چک نه کړی دا انسان خو ډېر نه شي دی باندې د پاسه چک نه بیا د خو سره شي زما په خپل باندې یو دا خبره ده بل دا خبره ده چې دې دا پته ضرورت چې کار کې کنه کې چې د شم نشي د ما خنو مخله کله موت ملاويږي حتی دا ارزه منیت رشد او دغه سموي سم نه دا کوم سم نه دا چې تاسو دا یری چې را عوام ویختي او کومه کارونه کو نو په الیکشن کې دغه کولای زما او هغه ته به ټول د سیاست او مشتاق صاحب د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت او د صوبایي ادارو د وفاقي ادارو په منځ کې د کوارډینیشن هم ډیر غټ کمی دی او ورسره ماته په دې باندې لږه خبرو کوي زموږ په ګلیاتو کې د اوبو ډیر سخت کمی دی خو د ډونګا غلې کې غټ ریزروایر جوړ دی او ټول اوبو مری روانې دي او د ډونګا غلې په هغه ایریا کې د خیبر پختونخوا حکومت سړیم نشي داخله دی اوس دی کیس تیار کړی دی د 40-50 ارب روپو چې موږ یاد دی ابو بقایجات را کوي یا موږ لوبره کوي نو د دې صوبو خپلو کې بیا د وفاق د صوبو خپلو کې کوارډینیشن هم کمی دی دا خو یو غټه مسله ده کنه جی اصل صاحب دا د کینن د اهم ایشو ده او دا چې کوم بنیادی وجه ده چې د صوبایي چې کوم زمونږ رایټس یا حقوق دي هغه څه خلل ساتي لغه بنیادی وجه ده چې د محکمو اکثر مشران چې بیا سفارشان یا پیسو باندې نو هغه د خپل پیسې بهر وزینه تاسو د وګ خبره کوي زه تاسو ته یقینا ما په خپل باندې سپارټس ویزټ کړی دي چې کم زمونږ بارډر دی د مری سره
په ګډیاتو کې. نو زمونږ حدود چې نو خلک راغلي دلته کې چې مافیا دي قبضې دي او هغه زمونږ ځنګلو کې قبضې کړې دي او حتی کې ډېر څه کړې دي آبادي کړې دي او هغه زمونږ صوبې چې کومه برخه نو هغه په پنجاب کې شامل کړې ده. نو تاسو ماته وایي چې صوبې چې دا تاسو د دا ول د کار شوی دی. اچھا دا لکه دا څومره د افسوس خبره ده چې تاسو پوښتنه بیا څوک نشته. یو وخت دا د من ویډیو کړو ما بیا ریپورت وکړو او بیا چې کوم وخت د ډیجیټالیات نو جی باندې دیش د تکرار کسو رضا علي حبیب خو نو جی دا د څه پښورم پاتې شو او بیا په خپل باندې انت چې مشترو په کې تاسو راستو د دوی چې انټریمنت سره شو کړی وي او وخت کې بیا سره موشن کړو چې کوم دا سټرکچر جوړ شوی او ما دا وی چې دا خو سره موږ دا موږ زو کړو کنه او جی دا موږ ته خلکو زینو خو چې دنه زموږ صوبې ته خلک ډېر نه وته دي او انت سپورټ نشته کنه بالکل سنه خبره څه خاص او جی نو سره ډیمارکیشن ستاسو نو کوم دا مافیا دي کنه چې کوم دا خلک مهوري دي پولیټیشن دي د قبضې دي نو دوی دا څه یو دی خوشي قبضو چې بیا کنه دا زموږ راځي په کې بیا بلډینګ او مشتاق صاحب یو اخیری سوال وزما تاسو نه دا وی 13 ورځو کې د اپر سوار ډیولپمنٹ اتھارټي حواله سره خبره کېده نو بیا ماته د دې علم او شو چې یاره د اتھارټي کې د دنیا سفارشیان پکې نه نوتی دي په ډیپورټیشن باندې د چا ایم پی ای ایم ان ای د منیسټر چې رشتہ دار دی جیب د اتھارټي کې وردنه نه کې اتھارټي کې وردنه نه کا نو تاسو په خپل حالت زی راځي تاسو ته د اتھارټي الته سرکارکردګي ښکاری جی زما سره پڅ تویدا ما خو وینا او زه به خپل کې وګم خاجي ما ورو هغه ما څه کړی د پښاو یونیورسيټي ایار کې خاجي چې کله د اپر سواد ډیولپمنٹ ته جوړ شو نو د پوسټ ټایز کړی اسسټنټ ډایریکټر او جی هغه ته پلی وکړه خاجي او لکلی هغه د نو ټسټ کو او ما ته یا چې محمود خان تاسو څه کولم شي ما غته چې محمود خان څه په دې کې مېره کوه انا د دې او چې زم دې ماته و چې دې څه څه مې ځم په څه کې استفاده کې مېره کوه هغه چې بیرته هم حقيقي نو دا الله پاک رحمو په کې ونه شو ما ورو پاتې شو خلک پای کې یو کس چې کوم چې ټیسټ وکړي غنل شوی اوس ما حرکت ته د حرکت مې به دا سره شریک کړو چې سره شریک کړو او ما ته و چې شرمنده ما د جاتې شوی دی چې دا مې پاتې عمل نکړي پرونه جاتې کړی دی اوس په میرټ کې اسسټنټ ډایریکټر په لپاره امیر پټا پاتې او دا لاره هم دیونه شو ما دغه ته خو نه شوی ولې ما وی کوله که تاسو وخت شو وي تاسو ټاپ کړو او خلکو بیا خامخاوي تورګل مرګل کنه چې دا بالکل دا چاته دغه کړی دی بالکل خو نه شو خو مطلب تاسو دا غي د میرټ دا حل دی چې کوم کس ټاپ کړی دی په وخت کې اوس پورې نه شوی پای کې ټول خلک په ډیپورټیشن باندې بالکل یو د څه خپل ور لګول دي بل په پرای لګول دي او جمدا شه او دا وجه دا چې سواد بل مرتبه په هغه کې دا په دفترو کې دا او دا یو د ټیمې یو خپل منځ ته روانه ده اوس پورې یو پاسپورت اته کې نشته په سواد بل مرتبه نه کړی نو دا هغه سره ماشين نشته جی دا وایي د دې چې اوس ته هغه ته موقع کې تاسو نه کېره کوي تاسو په کوم خلکو نه انسولین دی غوښتل به څه مخکې نه ته کله مخکې راغلی انت هو ټیمه خلکو کې وکړي مشتاق صاحب چرته په دې سواد په دې ټوریم په مسلو باندې به پروګرام کو بیا بل سټوډیو ته راځي جی بالکل ان شاء الله دې باندې به پروګرام کو ډیره مننه جی الله می عزت وکړه وخت ورکول السلام علیکم ډیر عجیبین کې شافاتی مشتاق صاحب کوم کوشش کوو چې زموږ اخیری مل مسرم زموږ رابطه وشي مشتاق صاحب وی چې د پنجاب نه خلک راغلي دي په غلیاتو کې زموږ حدود کې په ځنګلاتو قبضه کړي ده تعمیرات کړي دي او بس دغه تلا داسې نه چې چاته پته نشته یا پیزان غلې کړي دي یا ادارې بل هغه چې کوم خبرو کا هغه دا و چې د وفاقي صوبایي حکومتونو او بیا د صوبو خپلو کې د کوارډینیشن او بیا د وفاقي صوبایي ادارو درمیان کې د کوارډینیشن ډیر سخت کمی دی ډیر سخت کمی دی او هغه بیا موږ ته مسلې جوړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم بخیر څو خبرې کوي کم ځای نه خبرې کوي جی شیر فریضه خبرې کوم یم خو فریضه خو په خبر ورمړو مې ها وای کنه سبب ول غوړی
اسې د ټوریزم باندې خبرې شروع کړي نو تاسو سټیشن خو زه تجزیه او تبصره او خبرونه په یو صورت کې نه پرېږدم خو ما چې نن د ټوریزم کې خپلې خبرې وکړم وای چې بالکل مختصر وای کنه دا که زه لکه زه ملک دین خیل ما زمونږ په ځای کې یو سړی دی دریا خان نامه ده ښه جی داغه مزار دی هلته جی د دې باغ سره نږدې دی چې کوم مرکزي ځای دی جی نو د مغولو سره چې کوم جنگ کړی والی مسجد باندې ها نو لکه زمونږ په علاقو کې زه په ټولو جنسو کې ګرځېدلی یم ټولو ټوریزم دپاره ډېرې اعلی دي خو شرط پکې دا دی چې کله امن راشي که نه نو حیدرآباد به دا خبره دا بنیادي او زمونږ حکومت ډېر کمزوری دی حد نه زیات کمزوری دی صوبایي حکومت نه خلک ډېرې ګیلې کوي تاسو خبره ټیک ده چې دا مسلې حل کړي اوس خو فاټه دي سره شوه که نه په کار ده چې دغه مسلې حل کړي پولیس سره دي هغه تاسو سره په کار چې ذاته کنټرول کړي او دا ټوریزم لپاره جوړ کړي دا علاقې بالکل صحیح ده ستاسو تجویز مونږ دا د نوٹ کو په دې مو سره ان شاء الله بل پروګرام کې خبره کوو ډېره مننه جی خوشاله اوسئ السلام علیکم کالر غریب همدغه فریاد وکړو چې صوبایي حکومت دې لږه دلچسپي واخلي خپل کردار دې ادا کړي د سیاحت د خورولو ډېر غټ امکانات شته دي خو چونکې د صوبایي حکومت توجه دې طرف ته نه ده او هغه نور معاملاتو کې مصروف ته نو ځکه دغه زموږ چې کم سیلګر دي د علاقو ته هغې ته مسلې وي او چې کله دا سیلګري داسې شی ده چې دې کې مسلې مخې ته راشي بیا خلک نه ځي او د مسلو نه هم زیات چې کله یره راشي نو یره ډېر خطرناک شی دی دا پوره کاروبارونه پوره سیستمونه تباه کوي نو امید لرو چې ادارې چې کومې وفاقي دي که صوبایي دي یو خو به دې کوارډینیشن د پاره دی نه پس لږ زور ورکړی شي او دویم کوشش په د امید موږ دا هم لرو چې کومو ادارو کې سفارشیان ناست دي د بعضې خلکو رشتہ داران ناست دي نو زمونږ به دا امید ته لرو چې یاره هغه کسان هغه کورسیانه دي هغې پاسوي هغې دې چېرته بل ځای کې ځای کې خو نو بیا دې په کار دا ده چې دا کورسۍ دې صحیح خلکو ته حواله کړی شي یقین وکړئ چې صرف مونږ د خیبر پښتونخوا د ټوریزم نه مونږ ډېر غټې فایدې اخیستی شو روزګار هم راتلی شي او ورسره ډېر غټ آمدن هم راتلی شي انویسټمنټ ډېر زیات راتلی شي اوس هم زموږ صوبې کې ډېر زیات انویسټمنټ چې کم دی هغه د بار نه راغلي ملګري کوي مفتی اجاز صاحب موږ سره په لاین باندې ډېر مشکل سره ملاو شو السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس بالکل اخیری لمحاتو کې راغې نو تیز خبرې به کوو یا 2 سوالونه کوو مفتی صاحب دا راته ووایي چې موږ په ټوریزم باندې خبرې کوو تاسو ټوله فاټه ګرځېدلي او د فاټه چې محرم د خپل جماعت په سر دي څه ګورئ چې فاټه کې د سیلګرۍ د وسعت د پھیلاو څومره امکانات دي او آیا د صوبایي حکومت دې طرف ته توجه شته که نه ډیره مننه آصف نثار صاحب او نور هم څوک میلمانه په دې پروګرام کې ما خو داسې وانه اورېدل خو ټولو ته دعا او سلام مهرباني او ستاسو د سوال چې کوم جواب دی نو دا دی چې په قبایلي علاقو کې نه صرف داسې قبایلي علاقو کې بلکې په ټوله پښتونخوا کې د سیاحت ډېر زیات امکانات شته او زمون خصوصا چې کوم د جنوبي اضلاع د ضلعې دي یا خواهی جنسۍ وي نو په هغې کې د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د کورم جنسۍ ورسره چې کوم دی د اورکزۍ په هغې کې داسې مناظر شته چې په دنیا کې به د هغې مثال ډېر کم وي خو دا ده چې زمونږ فی الحال چې مونږ ګورو په ګراوند باندې ستاسو وویل چې تاسو ګرځئ را ګرځئ نو بالکل نه صرف دا چې مونږ په قبایلي علاقو کې ګرځو بلکې د پښتونخوا په ملکن ډیویژن او ورسره چې کوم دی هزاره ډیویژن کې په دې کې هم ګرځو چې هلته هم سیاحتي مقامات دي خو د حکومت طرف نه ټیک دا هسې هغه جعلي قسمه منصوبې یا کاغذي منصوبې به وي په ګراوند باندې هېڅ هم نشته زمونږ د علاقو سیاحت چې کوم دی دا لاقانونیت او بدامنۍ دې دومره متاثر کړی او دومره خراب کړی دی چې فی الحال د دې د اوچتوالي
زه نه ګورم چې تر څو پورې د لا قانونیت او بدامني نه ختمه شوي چې زموږ په سیاحت کې څه ترقي وشي. او زه به تاسو لا جی وای خبره پوره کړئ. جی هلو جی خاجي نه دا راته وي چې د کې اوس خو د قبایلی علاقې صوبایي حکومت سره شوي نو د صوبایي حکومت د کې تاسو سره سنجیدګي ښکاري که نه؟ هېڅ زه دا وایم چې د کله نه دا صوبایي حکومت سره شوي د هغې نه وروسته د نوره هم بربادي هم زیاته شوې ده، ورسره چې کوم دی دلته بدامني هم زیاته شوې ده، لاقانونیت هم زیات شوی. یو سیاح چې یو ځای له ځي نو د هغې د فیسیلیټیټ کولو دپاره چې کوم دی لکه څه اقدامات پکاري او د هغې دلته خو پرېږده چې امن نشته دی چې ته ځې په شلو چیک پوسټونو به تېرېږي هلته به چې مفتي صاحب که مونږ دا ووایو که چې دا امن د سایډ ته کو چې امن بحال شي بیا د صوبایي حکومت چې کومې ذمهدارۍ دي د انفراسټرکچر د بهترولو دپاره ستاسو په خیال غټ دوه درې داسې کم قدمونه دي چې هغه ګامونه دي چې هغه د صوبایي حکومت بیا پورته کړي؟ بالکل هغې دپاره موږ سره شته تجاویز ادا دي چې حکومت چې کوم دی هلته موږ چې کوم د سیاحت محکمه ده چې د هغوی دفاتر چې کوم دي فعال شي تر اوسه پورې هېڅ قسمه هلته د هغوی نوم او نشان هم نشته. بیا د هغوی د ټورست لپاره فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړي او هلته باقاعده داسې عملی چې خلک فیسیلیټیټ کوي، خو تر اوسه پورې لکه داسې هېڅ نشته. هلته د هوټلو د جوړولو ضرورت دی چې هلته هوټلې جوړې شي، که اوس یو سړی لاړ شي نو د عامو خلکو سره په کورونو کې اوسېدل اوس تاسو وادي طیرا دا د دنیا په ښایسته ترین ځایونو کې ده. یا د جنوبي وزیرستان که تاسو مکین وګورئ، که تاسو لده وګورئ، که تاسو هلته چې کوم دی د نور مقامات د شمالي وزیرستان تاسو وګورئ نو په هغې کې دا داسې مقامات دي چې په دنیا کې یو یعنې سیاح ځان ته متوجه کولی شي. خو هلته فی الحال د حکومت څه نشته نو دوی له پکار دا دي چې هلته د محکمې چې کوم دي فعال دفاترې جوړې شي، بیا فیسیلیټیشن سنټرې جوړې شي، د سیاحت د محکمې هلته اهلکار موجود وي چې خلکو ته یو قسم لا ګایډنس ورکوي. مفتي صاحب ما دا هم کتلی دي چې د دې سہولیاتو نه کېدو باوجود هم د روژه کې موقع د ستاسو د علي مسجد طرف ته د دنیا خلک بتلر او جماعتي دپاره لکه د خلک خو بیا هم هغه ته راکوله ځي خو لږ فیسیلیټیشن ورته پکار دی. پکار دی فیسیلیټیشن پکار دی او د هغې فی الحال هېڅ وجود نشته دی. او دا تاسو چې د علي مسجد خبره کوئ دا خو داسې دی لکه د پېښور حصه بېشکه دی له خلک راځي، خو بنیادي چې کوم تیرا وادي ده یا چې کوم اورکزۍ کوم مقامات دي یا د کورم دي هغې له خو څوک نشي تللی. مفتي صاحب زموږ ټایم بالکل برابر دی، زموږ تاسو رابطه لیټ وشو انسانه بل پروګرام به در باسره کوو او ډیټیل سره به کوو. مننه جی. مفتی صاحب چې کومه خبره وکړه هغې باندې موږ خپل پروګرام ختمو. فیسیلیټیشن پکار دی، صوبایي حکومت ته توجه پکار ده، قبایلي اضلاعو کې د محکمې سیاحت دفاتر فعال کول پکار دي او ورسره الله دوی کې چې امن نورم دیر پاشي، نورم ښکلی امن راشي، دا ځمکه زموږ ښاده او آباده شي. انشاءالله بل پروګرام کې به راځو بل ټاپک سره بل موضوع سره تاسو سره به خبرې کوو. تر هغې پورې د اجازت غواړو. د الله په امان.